په تندي باندې قصدن عمدن تور داغ جوړول دا ډېر سخت منع دي. بعضې خلک د ناپوهۍ په وجه قصدن په تندي باندې تور داغ جوړي، یعنی په سجده کې په زور خپل تندی په ځمکه باندې سولي چې تور داغ ور باندې پیدا شي، او مقصد یې دا وي چې په دې سره به زه خلکو ته ډېر منځګزار ښکاره شم. نو د دې حکم دا دی چې قصدن عمدن په تندي باندې یا په مخ باندې تور داغ پیدا کول دا سخت منع دي. احادیث مبارکو کې په مخ باندې څوک وهل د عمدې وجې نه هم منع شوي دي چې په دې سره په مخ باندې تور داغ پیدا کیږي. او په قرآن عظیم الشان کې چې کوم آیت کریمه ذکر دی، الله پاک د حضرت صحابه کرامو متعلق فرمای سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، د دوی نښه دا ده چې د دوی په مخونو باندې به د سجدو اثر وي. نو په تفسیر معارف القرآن کې عمدې آیت په تشریح کې لیکلي دي چې د دې نښې نه مراد هغه نور دی کوم چې د بندګۍ خشوع او خضوع په وجه باندې د هر متقی عبادت گزار په مخ باندې ښکاري. د دې نه هغه ستغ یا زخه یا هغه تور داغ چې قصدن عمدن جوړ شوي وي هغه ته مراد نه دی چې د سجدو کولو په وجه د منځ ګزار په تندو کې وي، بلکې د دې نه مراد د مخ نور دی. نور خاص کر چې کم کس د تهجد منځ کوي نو د هغه په مخ باندې د دې نور اثرات ښکاري. او په احادیثو کې هم دا مضمون ذکر دی چې څوک د شپې منځ ډېر کوي نو د ورځې به د هغه مخ ښایسته ښکاري. حسن بصری رحمه الله به فرمایل چې د دې نه مراد د منځګزار د مخونو هغه نور دی کوم چې په قیامت کې ښکاري. قصدن په تندي باندې تور داغ جوړول دې باندې د دې متعلق علامه آلوسی رحمه الله په تفسیر روح المعانی کې سخت رد کړی دی. او دغه شان د طبرانی او بیهقی په حواله باندې هم د حضرت صائب ابن یزید رضی الله عنه قول نقل کړی دی چې هغه ته یو کس راغی او په مخ باندې د سجدو اثر جوړ کړو، نو ده ورته وویلې چې دې سړي خپل مخ خراب کړی دی، قسم په الله د هغه نښه نه ده د کومې ذکر چې قرآن عظیم الشان کې راغلی دی. ما خو وی اتیا کاله مونځ وکړو لیکن زما په تندي باندې خو د سجدو هېڅ نښه جوړه نه شوله. د دوی قصدن خلکو ته د ځان ښودنې دپاره دا نښه جوړوي، قصدن عمدن دا نښې دوی جوړوي. علامه آلوسی رحمه الله او علامه زمخشري رحمه الله د بعضې متقدمینو قول را نقل کړي چې موږ خو ډېر وخت نه مونځ کوو لیکن زموږ په تندو باندې خو هېڅ نښه نشته. او نن سبا څه خلک ګورو چې د هغوی په تندو باندې د اوښ د زنګون په شان نښه جوړه شوې وي. موږ نه پوهېږو چې اوس د خلکو سرونه درانه شوي دي او که ځمکه سخته شوې ده. په احادیث مبارکو کې هم په مخ باندې د داغ جوړولو منع راغلی ده، لہذا قصدن عمدن په تندي باندې نښه جوړول د ریا او د منافقت نښه ده. البته که غیر اختیاري طریقې سره په تندي باندې څه نښه پیدا شي نو دا بیا خیر دی، بیا جایز دی، څه ګناه پکې نشته. که غیر اختیاري وي قصدن عمدن نه وي نو داسې کس بیا په دې وحیدونو کې داخل نه دی. ځکه د حضرت علی ابن حسین او علی ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه د ډېرو سجدو په وجه باندې دی په تندو کې دا نښې جوړې شوې وي، خو هغه غیر اختیاري دا نه چې تندی به په زوره باندې په مخ باندې په ځمکه باندې سولو او چاپونه پې جوړ شوي، نه غیر اختیاري پې دا جوړ شوي د علی رضی الله عنه، علی ابن حسین او علی ابن عبدالله د دې په تندو باندې غیر اختیاري دا جوړ شوي.